کم نارینا یا کم زنانه داسې وي چې هغوی د رزق د تنګۍ نه یریږي، نو هغوی له پکار دی چې دا درې وظیفې د خپل د ژوند مقصد او دغه رنګې د خپل د ژوند معمول ساز کړي. انشاءالله العزیز برکات به دومره وي چې الله پاک به ستاسو کور کې ډېر زیات د رزق محترم او پراخي راولي او دغه رنګې ورسره به خوشحالي راولي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان ذات په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول مسائل دا ختم کړي. څومره چې مشکلات دي الله پاک دې دا ټول مشکلات په هر طریقې باندې دا پوره کړي. زمونږ کتونکو ته زمونږ اوریدونکو ته څومره څه مسایل وي الله پاک نه دوباره چې ټول مسایل دې الله پاک ختم کړي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا د رزق حوالې سره ده، دا د مال او دولت حوالې سره ده چې کوم سړی دا درې وظیفې روزانه کوي د دې سړي په کور کې به چرتم ولګرا نشي، د دې سړي په جب کې به چرتم پیسې ختم نشي، د دې سړي د کور نه به چرتم برکت دا به ختم نشي. نو که د مال او دولت دپاره وظیفه کې الله پاک به بې انتها مال او دولت درکړي. که چرته د رزق دپاره وظیفه کې الله پاک به داسې رزق درکړي چې ستا دسترخوان به ځلیږي او ستا په دسترخوان باندې به مختلف قسمه خوراکونه دا پراته وي. دغه رنګه په ژوند کې سکون غواړي، په ژوند کې اطمینان غواړي، په ژوند کې راحت غواړي، دا درې وظیفې را شروع کړه. انشاءالله العزیز ته به تماشا کوه چې الله پاک څنګه ستاسو حالات دا بدلوي. د دې وظیفې چې کوم اثرات دي په دې خپلو سترګو باندې به وینئ، د دې چې څومره کرشمات دي په دې خپلو سترګو باندې به وینئ چې الله پاک څومره بخونکی مهربانه دی، څومره کرم کوي په دې خپل بنده باندې. الله پاک دا بنده ګوري زما را بنده څومره طلب کوي، زما را بنده څومره په دهان باندې لګیا دی. یاد ساتئ چې کله موږ دا وظیفه کوو نو شرطونه به دا وي چې مونځ به ورسره 5 وخته کوو، ورسره به د قرآن مجید تلاوت کوو، او د ټولو نه غټ شرط دا دی چې کله موږ دا وظیفه شروع کړه نو په یو ځل به ختمو. داسې نه چې لس پېرې مونځ ویل او لس پېرې مازدیګر ویم او لس پېرې ماسخوتن ویم، ټایمونه به نه ورکوئ. بس دا وظیفه داسې ده چې دا چې شروع کړه مثال په طور ماسخوتن د مانځه نه بعد کښېنه او ته ښه پوره ووایه، یا د سحر د مانځه نه بعد کښېنه او ښه پوره کړه، بیا خپل کارونه کوه که نه. ماسپښین مانځه جومات ته لاړې یا زنانه د کور کې مونځ کوي نو یو 5 منټه مخکې دې لاړ شي خپل ځای ته، یا مونځ دې وکړي هغې نه بعد 10 منټې ایساری شي. نو دا وظیفه دې وکړي په یو نشست کې، په یو ځای کې وکړي. انشاءالله العزیز الله پاک بوله کامیابي دا ورکوي. وظیفه محترم و ډېره زیاته بهترینه ده، ډېره زیاته اعلی وظیفه ده، خو دا په 2 شقونو باندې مشتمله ده. یو ذکر دی او بل د پیسو د کېښودو ترتیب دی. انشاءالله زه تاسو ته دواړه سټپ بای سټپ وایم او ښه په ترتیب باندې، او چې کوم خور یا کوم ورور پوه نه شو په کمنټ کې بالکل تپوس کولی شي. نو زموږ وظیفه داسې ده چې کله څوک دا وایي چې زموږ د رزق دا پراخه شي، موږ د الله پاک داسې ساز کړي چې بل چا له پیسې ورکو، د بل چا نه اخیستونکي نه سازېږو. هغه له پکار دی چې روزانه دې دا 3 وظیفې کوي. یوه ده چې 313 پېرې دې درود شریف وایي، چې کوم درود د اساني 314 پېرې دې درود شریف وایي صلی الله علیه و آله وسلم. دا لږ اسان دی. دغه رنګ ورپسې دویم وظیفه زمونږه دا د استغفار ده. 313 پېرې دې استغفار وایي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
دغه رنګې درېم وظیفه دا زمونږ د سورة الاخلاص ده، یعنی قل هو الله احد. سورة الاخلاص چې کوم صورت دی نو دا 314 پیرې چې کم بنده دا وایي الله پاک بوله د رزق بهترین بندوبست وکړي، بهترین. او دغه رنګې ورپسې د پیسو د کېښودو ترتیب څنګه دی چې کله تاسو پیسې راوالئ، تنها راوالئ، دیاړي راوالئ، دا پیسې ولاس کې ونیسئ او په دې به یو پیره سورة الکوثر وي، او چې بټوه کې ږدئ نو داسې به ووایي چې بسم الله فی کنز الله. کنز ویل کېږي خزانې ته. بسم الله فی کنز الله، شروع کوم د الله پاک په نوم باندې او دا پیسې د الله پاک په خزانه کې ږدم. او چې کله ته دا پیسې د بټوې نه اخلې او دا لګې نو بسم الله من کنز الله. چې کله بټوه کې ږدې یا چېرته پیسې بکس کې ږدې بسم الله فی کنز الله، او چې کله پیسې لګې نو بسم الله من کنز الله. نن زمونږ وظیفه دا شوله چې موږ به 314 پیرې درود شریف، 314 پیرې استغفار او 314 پیرې سورة الاخلاص، او بل ترتیب پکې د پیسو دا شو چې کله موږ پیسې بټو کې ږدو نو په هغې باندې به یو پیره سورة الکوثر ووایو او دغه رنګې بسم الله فی کنز الله بټوه کې به کېږدو. یا که بینک کې سړی پیسې ږدي او که مثال پیسې کله موږ لګو بسم الله من کنز الله. انشاءالله تماشا کوئ د دې وظیفې چې کوم اثرات دي دا به تاسو ته انشاءالله العزیز په یو هفته کې ځان وښیي چې څومره پاورفل وظیفه ده، څومره د کمال وظیفه ده، څومره بهترینه وظیفه ده. نو کوشش وکړئ چې وظیفه په خپله مو کوئ او ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.